जागो ए अहले ईमान, रोजे रखो पढ़ो कुरआन, कर दो सबको ये ऐलान, आ गया माहे रमजान। बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। द रमज़ान मुबारक मियाश्त फजीलत د یوې شپې د برکت نه دی کومې شپې ته چې لیلة القدر وایي. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي چې قرآن ما د لیلة القدر د قدر په دې شپه کې نازل کړی دی. بل ځای کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه. قرآن حکیم ما د برکت په شپه کې نازل کړی دی. او بل ځای کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن ما د رمضان په میاشت کې نازل کړی دی. نو علماء کرام لیکي چې قرآن لیلة القدر کې نازل شوی دی، دا د برکت شپه ده او دا لیلة القدر د رمضان په میاشت کې ده. نو دا خبرم ښکاره ده چې رمضان کې د برکت په شپه هغه د برکت شپه چې هغې ته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر، په دغه شپه کې رب العالمین قرآن حکیم نازل کړی دی. قرآن چې الله نازل کړی دی د لوح محفوظ نه د دې لومبي اسمان کې یو کوټه ده چې هغې ته بیت العزت وایي، هغې کوټې ته الله قرآن نازل کړی دی. دا د لیلة القدر او بیا د رمضان په میاشت کې چې قرآن الله نازل کړ، دا ګورې هغه نزول دی د لوح محفوظ نه دی، لومبي اسمان بیت العزت کوټې ته. او بیا مشهور قول دام دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم رب العالمین د قرآن نزول کړی دی، نو هغه د لیلة القدر یعنی د قدر په شپه. تورات الله په دې میاشت کې نازل کړی دی، زبور په دې میاشت کې نازل دی، انجیل په دې میاشت کې نازل دی. د ابراهیم علیه السلام، د آدم علیہ السلام، د شیس علیہ السلام، د نورو پیغمبرانو چې کومې صحیفې دي هغه هم په دې میاشت کې نازلې دي. نو زمارونو د رمضان د برکت یو لویه ذریعه دا ده چې ټول اسماني کتابونه، صحیفې، تر د الله د کتاب، د اخیری کتاب د قرآن پورې په دې میاشت کې الله نازل کړي دي. اللہ فرمائی وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر تا ته څه پته لګي چې د لیلۃ القدر د قدر دا شپه څه شی دی. دا هغه وخت کې الله دا الفاظ استعمالوي چې یو شی ډېر لوی د عظمت شی وي، ډېر لوی د عزت وي. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، په دغه شپه کې چې انسان عبادت کوي دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو موقع کې چې بنی اسرائیلو کې یو سړی تیر شوی دی، زر میاشتې هغه جهاد کړی دی د الله په لار کې، زر میاشتې روجې نیولې دي، زر میاشتې ټوله شپه الله ته عبادتونه کړي دي. صحابه حیران شو چې الله رسوله دې سړي چې دا زر میاشتې یو عبادت او زر بل او زر بل کول، نو د ځکه کړي دي چې
عمر زیاتو د پخوانو امتونو عمرونه زیاتو الله عمر زیات ورکړو نو که مونږ تم عمر زیات ملو شي نو مونږ هم داسې عبادت وکړو زمونږ عمرونه کم دي زیات نه زیات د انسان هغه اوسط عمر 80 کاله جوړیږي تقریبا لا چې ورسیږي څوک د 80 نم لس شل کاله ووړي څوک 40 کې څوک 50 کې څوک په 13 کالو کې څوک ماشوموالي کې خو 80 کاله نه دا 80 کاله د انسان دا زیات عمر شو نو په 80 کالو کې خو 15 کاله دی نابالغه دی او بیا دا 15 کاله خو خلک وی لکه دا لا ماشوم دی وی بالغ منز پہ فرضی زکات پہ فرضی روجہ پہ فرضی خلق وی لکانے جن دینو دا بس خبری دی دا لکانے جن دا اللہ دا عبادت پہ مقابلہ کی دا لکانے دا جن سا حیثیت دا لکانے جن دے و تعلق طاقت منی دا اللہ خی عبادتو کا خود منگ رواج دینو دا غلس 15 کالا خلق اللہ سر نافرمانیو کی اغم عبادت نہ کی بیا چې بوډا شو د شپېتو نه واوړېد کټ کې پروت دی بیا عبادت نشي کولی نو زیات هم چې سړی دا سوچه عبادت کوي نو دغه 10 کاله شو دا 13 کاله عبادت شو نه هغه صحابه د دواړو جهانو سردار تم دقه عرض وکړو چې د هغې خلکو عمرونه زیات و ځکه زیات عبادت کولی شو زمونږ عمر کم دی مونږ نشو کولی هغسې عبادت رب العالمین دا صورت نازل که چې یاره بېشکه دا گوره دا اللہ پا مونگ دیر لوی فضل او دیر لوی کرم دے چه چا دا قدر پش پا لیلت القدر کے یوش پا دا اللہ دا رضا دا پار عبادتو کو یوش پا دا دا یویش پی ثواب دا اغا انسان دا زرو میاشتو دا عبادت برابر ندی بلکہ دا غینا خیر بہتر اجر و ثواب با اللہ ورکی گوره یوش پا بات دے دا اللہ فضل او کرم شو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برکتنا اگر زر میاشتی ځان کړی ته صرف یو شپه ځانو کړوه ستا د یوې شپې کړو د هغه د زرو میاشتو د کړو نه غوره دی خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم په دغه شپه جبریل علیه السلام او ټولې فرشتې نازلیږي د هر طرف نه د سلام علیک اوازي السلام علیکم د الله سلامتیا وي د الله فضل او برکت وي او فرمایي دا شپکلا دا نور پریوتو سر شروع شوا هي حتی مطلع الفجر تر دا سبا دا خطو پولو زمارونو مشهور قول دا چې دا پر رمضان کې شپه ده او بیا پاغي کې مشهور او راجح قول دا چې دا په دې اخیری لسو شپو کې ده او بیا بعض علما و چې په اخیری لسو شپو کې په دې ناتکو شپو کې او شپه ده څوک درویشتمه یادوي او څوک اوویشتمه شپه یادوي بعض علما درویشتمه یادوي وایي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی عرض کئی دا اللہ رسول دا دریاب پا غاڑا باندے ناستو ما او دا دریاب اوبا می روچت اکڑی ترخی اوبا دا دریاب اوبا ترخیوی دا غٹ دریاب مالگی جن سمندر دریاب چی خلیتا می واچو لخوگیوی او دا دریشتم شپا و درویشتم یو بل صحابی فرمائی کہ نبی علیہ السلام او فرمائلن دا سر وزدا وینن دا رمضان فلان کې روز دا سویم روجه دا دویشتم روجه دا وی خبیگاله گوره لیلت القدر دی نو بعض علماء دی حدیثو تا گوری وی دا درویشتم شپه شوا بعض علماء وی که نه دا ویشتم شپه دا اغی خپل دلائل وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ها ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایو چې د شپې و دوم خوب کې چا پاسو لمې پاسه لیلت القدر دی وی پاسې دم د الله عبادت می شروع کوي دا د ویشتم شپه وای دا ویشتم شپه او یو حدیث پاک کې دا راځي چې لیلت القدر ویشتم شپه ده او بعض علما دی صورت ته ګوري وی دی صورت کې لیلت القدر لفظ درې ځله راغلی دی درې ځله او د لیلت القدر 9 حرفونه دي نو چې نه لدرې کې ضرب ورکې ویشتې جوړېږي دویم دا دې کې یو لفظ هي حتی مطلع الفجر هي معنا دغه شپه تر سبا پورې ده وی دا هي لفظ د دې صورت ویشتمه کلمه ده یو بل صحابي فرمایي چې نه دا یویشتمه ده وی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما ته الله بیګا شپه کې ما ته بیگا اللہ پاک
لیلۃ القدر خوله دی او چې ما سجده لګوله نو زمکه خټه و نو زما په تندي باندې خټه رااله وی اتفاقا چې څنګه خوب لیدو الله هم هغسې وکړه په 21مه شپه باندې باران وشو د جومات سپر و بره چت باندې څانګې پرتې وې جومات اوسسېد هغه صحابي فرمایي چې ما د نبي علیه السلام مبارک تندي ته وکتل نو په تندي باندې د ځمکې هغه د خاورې سر پروت و نو څوک 21مه څوک 23مه څوک 29مه خو زموږ علماو چې کومه فیصله کړې ده زمارونو هغه فیصله دا ده چې دا په دې اخري 10 شپو کې یوه شپه ده الله ګرځه یعنی فضیلت ورکوي یو رمضان کې دا برکت 21مې له ورکي بل رمضان کې دا برکت 22مې له ورکي بل رمضان کې دا برکت 23مې له ورکي بل رمضان کې دا برکت 20مې له ورکي یو خاص شپه الله نه مقرروي یو رمضان کې یو شپه یو رمضان کې بل دا ولې دې دپاره چې انسان باندې الله رحم ډېر کوي چې دې 21مه شپه عبادت وکړي او په دې نیت یې وکړي چې بېګا لیلة القدر دی نو که دا دو که نه ده د نیت دغه دی الله به وله د 1000 میاشتو نه زیات اجر ورکړي چې بیا 22مه وکړي یاره کیدی شي دا بېګانۍ نه وه دا بېګاله ده 22مه شپه عبادت وکړي چې یاره دا به انشاءالله نو بیا به د نیت مطابق الله د 1000 شپو د عبادت نه زیات اجر ورکړي بیا وایي یاره کیدی شي دا 23مه او بیا عبادت وکړي یعنی دا 10 شپې دی هر شپه په دې نیت عبادت کې چیرې لیلۃ القدر دی نو الله به د 10 شپو کې د هر شپې په برکت د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات اجر ورکړي دا د الله مهرباني ده او د دې شپې جبرئیل علیه السلام را کوزیږي هغه ملاقاتونه کوي فرشتې را کوزیږي انسانانو سره ملاقاتونه کوي د اولیاء خپل مراتب دی ابدال او تاد او قطب غوث د دې الله تعالی مرتبه بلندي یو صحابي فرمایي چې را پاسېدم او مې کتل دا ځمکې ټولې دا اونې ټولې په ځمکه پرتې دي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زه راویښه شوم د اسمان کې یو شان سره رڼا وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه د الله رسوله که ما ته لیلة القدر دا شپه الله وښوله زه پکې څه ووایم څه دعا پکې وکړم ګوره څونه ښکلې تپوس کوي د دواړو جهان مبارک سردار ورته فرمایي وی دا ووایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته مهربانه بادشه بخون کې عفو کوون کې او مهرباني دې خوښ هم ده عفو دې خوښه ده الله عفو خوښه ده نو یا الله ما وبخه بخنه دې خوښ هم ده او بخون کې مې الله ما وبخه نو علما لیکي که ته پې پوه شوې نو د بخنې سوال د الله نه وکړه او مونږ خلک مونږ لیلة القدر شپه سله ګورو جومات کې اعتکاف کوو یاره دا لیلة القدر شپه به را لاندې کړو دا څه دپاره یاره که چېرته دا پړق مې ولیده چې د خدای نه سوال وکړم چې خدای پاکه چې دا کور مې ټول د سرو زرو وي داسې ده که نه یا هغه ښځې لیلة القدر د شپې په هغه آثارو باندې پوه وه نو یا الله زما دا خاوند د سرو زرو مولې کې یو سلام یې وګرځاو کټ کې د خاوند په ځای سرو زرو مولې پروت و یو لطیفه ده یا حقیقت دی زمونږ خلکو څه سوالي خدای پاکه چې سرو زرو باران را باندې وشي خدای چې بس ډېر مالدار شم بس چې دولت زیات شي ډېر ونو که دولت ډېر هم زیات شي نو څه به پکې ځان سره به یې قبر ته وړئ څومره چې د دولت مینه زیاتېږي د الله مینه کمیږي او څومره چې د دولت در سره زیاتېږي نو هغه به د حرص او شومتوب ګورې زیاتېږي دا یاد وساتئ دا قاعده ده الله نه چې سوال کې دا سوال وکړه چې ای پروردګاره ته بخون کې بخنه دې خوښه ده الله ما وبخه د ژوند او د مرګ څه پته لګي چې مغفرت دې وشي الله نه چې سوال کې دا سوال وکړه پروردگار دنیا کې م خجون راکې په آخرت کې م خجون راکې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا څه سوال وکړه موږ حج تلو موږ سره مرګري ودا اسرار جی صاحب هغه راته خبره کوله وی
ملتزم سره ولاړو ما ملتزم د دعا د قبلېدو یو بهتر ځای دی د حجر اسود خوا کې او د بیت الله شریف د دروازې په دې منځ کې دیوال دی حاجیان ورنږدې شي څوک به پورې یو مخمږي څوک بل مخمږي ټول جاړي او الله نه سوالونه کوي و یو پنجابي بوډا سړی تک تور یو زمانه مخکې ولاړ دی او لګیا دی سوالونه کوي او جاړي او د الله صفتونه کې اے اللہ تو بڑا مهربان ہے تو بڑا مهربان ہے او ستا دا قدرت دی او دا الله دا صفتونه کوي او جاړي وي زه ورسره خوا کې ودرېدم ما وی چې دې سړي دوا خو د خولې نه وتله او قبلېدل سم دي ځکه په جړا کې دعا کوي او د الله دا خشته خشته صفتونه اخلي او د الله دا نومونه اخلي او جاړي او دې چې دعا کوي بس زه به په امین وایم وی کہ خدا نے استڑے کا تو بڑا مہربان ہے کریم ہے رحیم بادشاہ اے اللہ مجھے ایک نوجوان خوبصورت بیوی عطا فرما میں بشیر جان ہوں نوجوان او خشته خضر علی راکې دا سوال یو مې چې اوس به دلته بیت الله دی خوا کې په یو څو سپېړې وخېږم چې خدای را تباه کړه که په جمدونه دې دلته جنت غوښتنه یې دله درکاو نو ته دې شکل ته وګوره او عمر ته وګوره او جوان خوبصورت بیوی عطا فرما زموږ دغه سوالونه دي بہتر وقتنا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الآخرت من خلاق بعض خلق کہ اللہ نے سوال کی دنیا غواړي خو آخرت کے اسم نہیں ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار بعض خلق دا سوال کوي چې الله دنیا کې مخ جون راکې د دنیا خوشحالي م راکې د نیکۍ جون راکې او په آخرت کې م خشته او ښکلی جون راکې او الله د جهنم د اور نه مې بچ کې دا خلق چې څه غواړي الله وي دې خلکو له زه ورکړه کوم دا نه وي چې دنیا مه غواړه وغواړه خو آخرت ورسره وغواړه په هغه دنیا به څه کوي چې آخرت دې خواري بچوله دې پیدا کړه کنوسوله دې پیدا کړه نو زما رونو سوال چې د لیلة القدر په شپه کې هغه سوال وکړه کوم چې د دواړو جهانو مبارک سردار عایشې بیبي ته ښودل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته مهربانه بادشاہ بخون کې بخنه دې خوښه ده الله مو بخي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار داسې دعاګانې وغواړه د دنیا خوشحالي مو غواړه چې دنیا کې مغم ایرام نه رخه د دنیا دولت مو غواړه چې بل ته محتاج نه او د نیکۍ دپاره غواړه مال بد شي نه دی که چا سره وي خو چې د نیکۍ کار پکې کوي او د آخرت ښکلې ژوند مو غواړه څوک وایي رڼا مې ولیده هر سړی ګورې دا رڼا او دا پړقار نه دې باندې د کشف خاوندان پوهېږي د کشف خاوندان هغه خلک چې هغوی په دې خپلو سترګو هغه څه چې عام خلک نه په دې خپلو غوږونو هغه څه اوري چې عام خلک یې نه اوري لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناست دی او د میاشتو په مزل یې لښکر لېږلی دی ساریه د لښکر کمانډر ان چیف او جرنیل او مشر د میاشتو په مزل لري دی په منبر ناست دی جمعې تقریر کوي اخره زمانه ده اواز کوي یا ساریه ساریه ته اوس اواز کوي ساریه د فوج جرنیل دی د میاشتو په مزل لري الجبل الجبل دی غر ته وګوره غر ته متوجه شه غر نه ځان وساته اواز یې وکړه چې کوم خلک په مجلس کې ناست وو نو چا وی چې لکه څه چل خوشته چا وی یاره عمر فاروق بوډا شوی دی کمزوری دی اوس کمزوری شوی دی ځکه ساریه د میاشتو په مزل لرې دی او دې د مدینې منورې نه ول اواز ورکوي چې غر نه ځان وساته خبره په دغه ځای پاتې شوه چې هغه فوجان واپس رالل صحابه کرام هغه لښکر نو د هغه ساریه نه چا تپوس وکړو صحابه و بار څه نوټ کول وی یاره تا ته خو د جمعې پر ورځ په فلان کې ورځ مسله نه وه پېښه وی ولې نه وی څه چلو وی دشمن سره په دغه ورځ جهاد و دشمن مخکې دی موږ ورپسې یو او بلا کافره مړه کړل وی دې کې مې یو اواز واورېده چې ای ساریه دې غر ته وګوره وی چې مې اواز واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا عمر اواز دی پوه شم وی چې شاته مې وکتل نور دشمن دی د شانه په موږ را روان دی حمله را باندې کوي موږ هغې ته خیال نه دی موږ مخې ته لګیا یو وی که د عمر د اواز مې هلته نه وی اورېدلی نو موږ خو مخکې روان و د شا نه بې خبره و د شا لښکر به د غر نه را کوشي موږ به دل کړی به خو چې د عمر اواز مې واورېد لښکر مې هغې ته متوجه کړ هغې خلکو له م شکست ورکړه الله په حفاظت وساتلو نو ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لرې لښکر ورته ښکاري ناس په مدینه منوره کې دی او چې اواز کوي د میاشتو په مزل لښکر اواز یې اوري
دې ته کشف وایي، کرامت ورته وایي. یو عزت او برکت رب العالمین ورکړي یو انسان. نو د مالونو دا په دې پړق پوهېدل، یا اونې په ځمکه پرېوتېدل، یا اوبه خوږېدل، یا نور کم آثار، دا وی، دا نه چینی. خو چې کم د الله نیکان بندګانې بزرګان وي، علمای، الله ته نږدې خلک وي، هغه خلک پې پوهېږي، عام خلک پې نه پوهېږي. ته به نه وې یاره ما خو عبادت وکړه پړق مې ونه لید، یاره ما خو عبادت وکړه او سرانا مڼه مې ونه لیدله، یا ونه خو په سجده پرې نه وتله. نه، په دې ته نه پوهېږي. زموږ سترګې هغه نه دي چې موږ د ونې په سجدو ووینو. موږ په خپله سجدې سمې نه کوو، نو د ونې سجده موږ ته څه ښکاره شي. پرې تراویح موږ کمې ښې وکړئ، هغه ملا پسې منډې وو چې کوم په 15 منټه کې لکه د کلاچنکوف په شانتې رپټ چلېږي. دغه زموږ تراویح دي. ما د مخکې ورځو کې یو کس وي، زموږ استاد ډېر تکړه دی. مې ولې؟ وی 20 منټه کې مې په 20 منټه کې تراویح نه وي، هر څه خلاصي. مې زر به دې که خیر جهنم ته بوځي. دا مو چې په دې 20 منټه تراویح بر جنت ته بوځي، په دې 20 منټه تراویح بر جهنم ته بوځي. وایي د الله مونځ پورې خندا وکړه. مونږ سجدې سمې نه لرو، د ونې سجده به مونږ څه ووینو. زموږ زړه کې پړق نشته، د ایمان برېښنا چې څه ته وایي، د عمل برېښنا زما په زړه کې نشته، نو ما ته به د هغه لیلة القدر برېښنا څه ښکاره شي. عبادت وکړئ د الله برېښنا، او دا قصې پسې پرېږدئ، دا د کشف خاوندانو ته کېږي. نو د هغې دپاره یو بهتر لار درته وښیم. بهتره لار یې څه ده؟ ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه به په دې اخري 10 شپو کې اعتکاف کوو. اعتکاف یې بهتره لار.